د نړۍ تر ټولو عاجز رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني ولې له هیواده کوچ وکړو او وطن یې پرېښود؟ د هیواد لپاره یې څه کړي دي او څنګه د مفسدو ولسمشرانو په لیست کې 2 نمبر راغلو؟ دا یوه ډیره لویه او مهمه پوښتنه ده. د دې ترڅنګ نور ډیر معلومات را سره په دغه ویډیو کې لیدلی او اورېدلی شئ. د شمالي کوریا خبریال چې افغانستان یې له نږدې لیدلی، هغه ورته یوه لنډه کتنه کړې ده. تر پایه مو ملتیا وکړئ. په لومړي قدم کې لیکلي چې دې سړي دنیا ته ثابته کړه چې د افغانستان په جوړولو کې ډېرې هلې ځلې کړي. 40 کاله څه وایي چې یو بندم نه و لیدلی چې تکمیل شي. اوس فضل د خدای به لسها بندونه لوی واړه او سلها واړه بندونه تکمیل شي. 2500 واړه بندونه تر کار لاندې. تر اخره د وطن لپاره په ننګ او په میړانه په میدان درېدلی و. د داخلي او خارجي دښمنانو پر وړاندې تر خپله وسه مقاومت کړی و. خو افسوس دلته و چې جنرالان او وکیلان همداسې نور وطن ته ژمن نه وو، خرڅ شوي وو، د وطن شتمني تر پښو لاندې کړې وي او شخصي ګټو پسې ګرځېدل. لنډ مثال یې دا دی چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، په یو ولسمشر وطن نه جوړېږي. که خپله په پښو نه درېږو، سبا به څنګه خوراک کوو؟ دا خوراک خو چې اوس هم جیبونو کې دي، دا خو د خارجي صدقه وکړو. موږ په صدقې باندې نه ګرځو، موږ غواړو چې په خپلو پښو ودرېږو. سمه ده که نه؟ موږ خو سپین باید وغږېږو نه؟ علما کرام سره خو دروغ اجازه نشته. غني د افغانستان لپاره ډیر تاریخي کارونه کړي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا، تجهیزول، د نوو قطعاتو ایجادول، هوایي ځواک، اساسات او ډیر نور بنیادي کارونه یې کړي. افغانان راټول کړل، له نورو هیوادونو څخه یې راوستل او په نړیوالو یې وپېژندل. له تور لیست څخه یې وویستل، د دفترونو او بندونو خاوندان یې کړل. سوله ما را نه وستله. اول که ډاکټر صاحب عبدالله سره مې سوله نه وای کړې، دا وطن به په وینو بد سوی وای که نه؟ انجینیر صاحب حکمتیار په فکر کې ګرځېده، 40 کاله یې سوله نه وکړه. راغی دې تالار کې ودرېد، همدغلته تاسو ټول ته یې وینا وکړله که نه؟ د دې ترڅنګ یې افغانانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې. ګڼ شمېر یې خارج ته په بورسونو ولېږل. د راپور په منځنۍ برخه کې لیکلي چې د ولسمشر غني ټوله توجه د افغانستان بیا رغونې ته و. ستاسو اجرایي رئیس ستاسو خبر نه مني. څه غواړئ؟ داخلي جنګ هم غوښته، دولت جوړونه تک به درېدلې وه. آیا جهادي رهبران هم په یاد نه دي چې دې په جای چې په میز مذاکراتو کښېني او حکومت جوړ کړي، کابل یې ړنګ کړ. غوښتلم بیا زم کابل ړنګ کړم. غوښتلې چې افغانستان له نړیوالو سره سیال کړي، خو خبریال په دې خبره څو ځله ټینګار کړی چې زه نه پوهېږم. هغوی هم په ولسمشر غني پسې بدرد لیکي چې د همدې سپینګیري لخوا په جوړو شوو تاریخي ودانیو، قصرونو، پارکونو، بندونو او لویو لارو کې انځورونه اخلي او د وطن د ښکلا برخه یې ګڼي. یو شمېر په دې نه پوهېږي په کوم مسجد کې چې لمونځ کوي او په کوم ښوونځي کې چې درس وایي د همدې سپینګیري لخوا جوړ شوي دي، خو بیا هم د همدې سپینګیري ولسمشر خلاف غږیږي. و طالبه دا اوبه چې بهېدې تا د سینې نه د وینو حیثیت نه درلوده. زه اوبو چاته مهره وم، خو تا اولاد ته یې د راپور په اخري برخه کې د ولسمشر غني د مفسدو ولسمشرانو لیست کې راتلو ته یوه لنډه کتنه کړې. هغه لیکلي که لږ فکر وکړو د 2014 نه تر 2020 کاله پورې ولې نوم په فساد ککړ ولسمشرانو کې نه راتلو. خو د 2021 میلادي کال په 8مه میاشت کې د جنګ ختمولو لپاره یې واک پرېښودو او 4 میاشتې وروسته په مفسدو ولسمشرانو په لیست کې 2 نمبر راغی. آیا دا فساد یې په همدغه 8 میاشتو کې وکړو؟ تاسې حق دا ده چې ما ته حق ووایي. په دې مې مه پرېږدئ چې په ارګ کې ایثار سم، د چاپلوسانو شکار سم. لکه څرنګه چې انسان وژنه جرم دی، همداسې شخصیت وژنه هم جرم دی. د غني شخصیت یې څو ځله وژلی او بې ځایه تورونه یې پرې لګولي. که سر مې ټیټ کړی وای
او ننوات ته تللی وای دا ګاونډیان به راباندې ویاړ کوو زه د ملت ویاړ غواړم د پردیو ویاړ نه غواړم هغه ځکه چې د خارجیانو د جنگ پلانونه یې ور ختم کړل او وطن یې وران نه کړو اوس یې د امریکا په شمول ډېر خلک یې دښمنان وګرځېدل تر کافي اندازې تورونه پرې ولګېدل خو پرې ثابت نه شول ځکه چې غني داسې کوم کار نه دی کړی که لږ فکر وکړئ اول یې ورباندې تور پورې کړو چې د هېواده د وتلو پر وخت یې ډالر وړي او لښتي کې هم ترې غورځېدلي وو خو بیا کله چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې حساب کتاب ته آماده یم او هر څوک چې دا دعوه کوي نو را دې شي په ما دې ثبوت کړي تر نن ورځه پورې بیا هیچا هم غږ ونه کړو هغومره جایداد چې نیکه مې راته پرېښی و 15 نسله نورو ته مې کافي و زه خو پرون نوم پیدا سوی ما د خدای جل شانه هر شی ورکړي و چا چې نه دي لیدلي بیا دې دنیا پسې ګرځي زه غواړم چې وخت چې خدای جل شانه ته لاړ سم اعمال د حسنه مې نیر منکر مقابل کې ودرېږي نه پیسې و دا مې چې پرېښي افغانان باید د پخوانیو وختونو څخه عبرت واخلي چې دوی به په درواغو هر څه وویل او دې ملت به ورباندې باور کولو دا ملت باید نور د خارجیانو په درواغو تبلیغاتو ونه غولېږي لکه څرنګه چې ولسمشر غني وایي ما غوندې یوه کورتۍ 4 کاله واغوندئ ولس جوړ کړئ مکتبونه جوړ کړئ دا وطن جوړ کړئ مېرمنې بورې سوې څومره ماشومان یتیمان سو څومره کلي مکتبونه وسوځېدل په شفاخانو باندې په لویو لارو باندې ټول بریدونه کېږي څه دپاره اما موږ باید یوه لاره جوړه کړو چې دغه عظیم ځوان نسل د افغانستان او پخواني نسلونه په ګډه د دې مشترکې خاورې عزت نه پوښتنه کړو ځان نه پوښتنه وکړئ چې ولې ځینې پردي درته وایي چې ولسمشر غني سره مه غږېږه څه مې کړي دوی باندې له دې نه ډارېږي چې د افغانستان اوبه مې په واک واخیسته د افغانستان د جلغوزیو واک مې واخیسته د افغانستان د آبادي واک مې واخیسته خو همدومره پوښتنه وکړئ که څوک فکر کوي چې په اشرف غني باندې به بله ګندمکه معاهده امضا کړي ما وینه بسي دا رقم ننګین کار به زه نه کوم آیا زه په کوم خارجي ټانک باندې راغلی یم چې حق کې ننوتلی آیا کومه ملیشه مې درلوده چې حق مې ونیو آیا زر مې درلودل یا زور مې درلودل د دغه ماغزو دپاره تاسې انتخاب کړم هغه وخت چې حق ته ورسېدم یا مې سید جمال الدین څنګ کې ښخ کړې یا سرخاو کې نه خو دا که دا ویاړو چې دا ملت پس له دې نه چې زه حق ته ورسېدم سید جمال الدین څنګ کې مې ښخ بیا هغه افتخار